أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والبلد الطيب او خار پاک. دا اوس د مثال ورکو د باران کړه. اوس دا مثال الله تعالی برابرۍ د انسانانو د زړه او د انسانانو د کیفیت د ایمان سره او نیت وغیرہ یا دماغ سره برابرۍ چې ځنه خلق پکې داسي دي د انسانانو کې زموږ تاسو کې یخرجو چې راوزی الته اسمه کې سره برابر وا معنا خو د اسمه کې دا کنه یعنی په دې اسمه کې ځنه داسي دي چې راوزی نباته شینکی د اغه باذن ربي پر بصرا د په حکم در رب سره والذي ودنا ان ځنه اسمه خبثا چې خراب وي خبيثي لا يخرج نروزي داغینا الا مگر نکدا اس بیکار بوټي اس ازغي هغه تراوزی ته چې خو نروزي دا الله مثال بیانوي د دې قران په مثال د باران دا باران را نازلېږي او تاسو باندې لکه اوس بیانېږي نو ځنه پکې داسي وي چې ډېر شین کی تراوزي مجاهدم شي او قران مو وایي رضادارم شي او صدیقینو کې مراشي او صالحینو صفاتونه تل راشي زګس مکه خدا زړه خدا او ځنه داسې سخت زړونه یا بیکار زړونه چې سره به بدی تی رواني دا همړه کیسې بیانې او دا همړه عمل نه کیږي او دا فلانه دی او دا فلانه دی نازغي مزغي راشي داسې ازغي راشي پښراشنه کی چې بوټي نه خوري نو ځنه داسې زړونه دي کذالک هم دا غرانګ نو صبر فمونګه بار بار اړو په طریقې بیانو الآیات یاتون لقومنا قوم دفار یشکرون چې شکر ادا کوي لقد تاکید سره ارسلنا مونږ لګلو نو حندا اوس کسی بیانې د نور پیغمبرانو مونږ لګلو نو علی السلام الى قوم خپل قوم ته فقال او نو علی السلام یا قوم ازما قوم عبد الله عبادت کوي د الله مالکم نشته د پاره من اله څوک معبود غیره سوا د اغنا بل معبود الله نه اله و نشته انی ذی ما خاف یریکم علیکم پتا سبحانه عذاب یوم عظیم عذاب دغلو یورزنا قال الملأ اولی سردارانو من قومی دغد قومنا ان بشکم گلنراک بینتا فی ضلال مبین تو گمراہی کارکی نوح علیہ السلام تو بولی تو گمراہی قال اولی نوح علیہ السلام یا قوم ازما قوم علیہ سبی نشت فما بنی ضلالتن تو گمراہی ولیکن یولیکن زخ رسول پیغام رسائما رسول یما من رب العالمین رب العالمین طرفنا وبلغکم زر سومتا است رسالات پیغام ربی رب دخل وانصحوا او نصیحت کوم لكم تاستا وعالم وز پویګما من الله اذا الله طرفنا ما بغشی باندې لا تعلمون چې تاسو نه پویګی او عجبتم آیت استعجب کوي انجاءکم دا چې راغله د تاسو ذکر نصیحت خیر خواهی مر ربکم استاد رب طرفنا علی رجل په یو سړی باندې دغه شی تاسو حیرانې چې کني دا کتاب په یو سړی راغله ده منکم استاسنا لینذرکم دې لپاره چې او یې رہی تاسو ولې تتقو دې لپاره چې پرهیزګار شي تاسو یې ځان بچ کی تاسو ولعلکم دې لپاره چې تاسو باندې ترحمون رحم وکړئ شي دغه شی تاسو حیرانې وکذبوه نو دوی د دروغ نسبت کو هغه ته دروغجن کو هغه فانجینا موږ اخلاص ورکو هغه ته نجات ورکو هغه ته نوح علیہ السلام ته والذین وکسان تما او چې هغه سره معه هغه سره په الفلک پکشته کې واغرقنا او موږ غرق الذین قسان کذبوا چې دروغ نسبت وکړو به آیاتنا زموږ آیاتونو ته انهم بشکد کانوا دی قوم داس یو قوم عمین وړاند چې حق ورته نشي نخکاری والى عاد او عادیانو ته ان املکو عادیانو ته اخاهم رود دوی قومی دوی هودن چې هود علیہ السلام قال اولی هود علیہ السلام یا قوم ازما قوم اعبد الله عبادت کوي د الله مالکم نشتاز د پاره من اله بل معبود غیر سوا د اغنا افلا تتقون تاسو یریږئ یا ځان نه بچ کوي تاسو د الله د عذاب نه قال اولی الملأ سردارانو الذين كسانوا كفروا كافرون من قومي دغد قومنا ان لنراك بشكم غبينتا في صفاحه بعقليك تقو كما كلي بيوقفي وان وبشكم لنظنك غمان کو بتابن من الكاذبين دروغجنو تو دروغجنه تاون زمغه دا خیال ده قال اولی هود علیہ السلام یا قوم ازما قوم علیہ سبی صفات فما هیڅ به وقفتیا نشتا
نه مذهبي وقوف نشته په ما باندې به وقوفتیا ولکن یو لیکن زخو رسول پیغمبر یم من رب العالمین رب العالمین طرفنا وبلغکم زر صوم تاستا تبلیغ کوم تاسو ته رسالات ربي پیغامونو در بخبل وانا وزچ ملکم تاسو د پاره ناصح خیر خوایم امین امانتدار هم یم دا د پیغمبر یا د داعی درې کارونه الله بیان کړی دي په دې آیت کې یو دا چې د داعی کار به ابلغکم رسالات ربي وي د الله پیغمبر اسي دویم دا به د قوم خیر خواوي دا به د قوم خیر خواوي د عقیده خیرخواهی د پاره بکار کوي ځان د پاره نه چې دومره پیسې ملاوي نو زکات او دریم امین به هم امانتدار به هم هغه بیان کې بغړې وړي نه وای ځان خبرې نه شاملای او عجبتم آیات تعجب کوي ان په دې خبره جاءکم چې راغله د تاسو ته ذکر او نصیحت مې ربکم استاد رب طرفنا علی رجل په یو سړي باندې منکم د مستاسنا لینذرکم دې لپاره چې و یری تاسو وذکروا یاد کوي از ارکل جعلکم چې جوړ کوي هغه تاسو خلفاء جانشینان خلیفګان ورستو د نور پسې راتلون کی من بعد ورستو قوم نوح عند قوم نوح علیہ السلام نا وزادکم او زیات کی تاسو ان زیات در کو تاسو تا فی الخلق بجسامت په باډی کې وسطن فراخی یعنی فراخی در دي ډیر عادیان سمودیان لوی بدن نو غټ غټ پس قرون یاد کوي اعلی الله نعمتنا د الله لعلکم دې د پاره چې تاسو تفلحون کامیاب شي قالوا دي اولي اجئتنا ایت راغلی موږ ته نعبد چې موږ عبادت وکړو الله د الله وحده یوازي موږ اوس به یو الله عبادت کوو ونظر او موږ پریږدو ما هغه کانا چې وو یعبد چې عبادت وکړو ابا انا پلاران زموږ اوس موږ د پلان ته طریقې پریږدو ته موږ دعوا یا فاتنا بزراوړه بما هغه عذاب تایدنا چې تم غیرې د اغینا راوړه بس راوړه چې عذاب کې راوړه کم دی ان كنت من الصادقين کچری تدریشتنا قال اولي فزو قد بداکین سره وقعا ثابت شوه دي علیکم بتا سبحان من ربکم استاد رب طرفنا رجس عذاب وغضب او غضب قهر یا گندگی یا بی ایمانی تاسو د بی ایمانی تاسو د گندگی اتجادلوننی آیات تاسو جګړه کوي ما صرفی اسماء ان پنمنو سمیتموها چې تاسو خو دې دی غنمونه انتم تاسو اباکم تاسو پلارانو سمدستی بابا یعنی اوس دستی فورن کار کوي او زیړی بابا او لیوانو بابا او نانګا بابا دا خو دې نمونه خو دې کنه وای دا څنګه چې وګورئ نو بس ټک پټک بابا ټک پک سره دا نو دا نمونه خو تاسو خو دې ما نزل الله ندر ذکر الله تعالی بها باغی من سلطان انت دلیل فانتظروا انتظار وکي ان نظامکم تاسر من المنتظرین د انتظار کوم کو نه ما د ټولو په وګانو نمونه داسي داتا منا ورکون کې نور کوم کې والله ندی وای سید علی حجویری ده هم دا غنګي د عبد القادر جیلانی ته عجیب نمونه فانجناه بس مونږ خلاصې ورکو هغه ته ان اخلاص مکو دی د پیغمبر والذین وکسان ما او چې د سره به رحمت من په خپل رحمت سره د خپل طرفنا وقطانا او پرېګ لمونږه دابره جرړه یعنی بیخ مرته وېست الذين وكسانوا تكذبوا چې دروغ نسبت کوي به آیاتنا زموږ آیاتونو ته وما كانوا او نو دوی مؤمنین ایمان راوړونکي و الى ثمود اخاهم صالحا او سمودیان ته اولو ګورو د صالح علیه السلام قالوا ولي صالح علیه السلام یا قوم ازما قوم اعبدوا الله عبادت کوي د الله مالکم نشته د پاره من اله بل معبود غیر او سوا د اغنا قد تاکی سره جاءتكم رغله د تاسو ته بینه واضح دلیل من ربکم تاسو طرفنا هذه دا ناقۃ الله وقد الله دا دیوخه وختي و چې موږ ته دی الله د معجزې په بنیاد باندې وخه پیدا کړي نو غټ کانه او غرو الله ته حکم وکړو نو وخت پیدا وشوله او بیا ازمایش چې کله الله تعالی شی پیدا وکړي په تور ازمایش نو بیا خو دغه ساتنه ډیره سخت وي نو بیا ازمایش دا و چې وی ورځ به دی وبسکی د ګدر نه دی وبونه او وی ورځ به تاسو د قوم ولس کوي او دی هغه خو بیا مړ او د الله نشانه وا الله نشانه ما تکړه هذه ناقۃ الله دا اخذ الله دا ټولي اخذ الله دی خدا په تور خاص معجزه وا لکم تاسو پر آیت النخدا دای و نخد الله دا آیت النخا فزروها نو پریک دی دا اخا تاکل چچری فی ارض الله پس مکه د الله کې ولا تمسوها لاس ملګوي دیتا بسوء د تکلیف اسی د مینې پر لاس لګوي خو تکلیف مرسوي
فیاخذکم بنی ستاسو عذاب علیم، عذاب دردناک، که تکلیف ورته ورسولو عذاب درته ملاو شي. واذکروا اور آیات کوي اذ ارکل جعلکم چې جوړ کړی وای تاسو خلفاء جانا شینان من بعد عاد رسل عادیاننا وبوأکم او زید کړو تاسو ته، یعنی تاسو ورثان کې داغي فی الارض بزمکه کې تتخذونا تاسو جوړوي من سهولها داغي نرم زینونا عام هموار میدان کې تاسو نرم اسمکا قصورا محلونا بنگلی وتنحتون او تاسو تراشی کنی تاسو الجبال غرونا بیوتن کورونا غټ غټ کورونا باغی په لوی لوی سپڅه په جوړولې کورونا په جوړول فذكروا یاد کی الله نعمتونه د الله ولا تعثوا مگر ذکر فی الارض پس مکه کې مفسدین فساد کوونکی. قال الملأ ولسرداران الذين خلقنا استكبروا چې تکبر کړو من قومي دغه قومنا للذين او خلقتا د مشران اولی چاته استدرفو چې کمزوري ګڼل شول لمن هغه چاته امنه چې ایمان راوړو منهم د دوینا کمزوري مؤمنان ته وایي اتعلمون ایت تاسو پوهیږئ تاسو دا خبره زړه کې دا ان صالح چې صالح علیه السلام مرسل من ربه دا رښتیا پیغمبر د الله طرفنا دونه به پښتنه کوله. قالوا دی ویلی ان بشک مونږه بما ارسل به هغه څه باندې چې را لګل شوی دی د هغه مؤمنون ایمان راوړونکي موږ هغه باندې یقین دی او پیغمبر دی. قال ویلی الذين وكسانوا استكبروا چې تکبر کړو ان بشک مونږه بالذي هغه څه باندې آمنت به چې تاسو ایمان راوړل دی هغه کافرون کفر کوونکي تاسو ایمان پر راوړل کفر وکړو. فعقروا نو وی وشلا الناقه غوخه او دا ډیره پاجبان داس کې وشلې و یو ډیر بدمعاش سړی و هغه په یو خځه باندې عاشق شوی و اخذ او تویل چې ما سره واده یا بدکاری وکا هغه ورته ول دا و خمره کبه در سره کومه او دې لاړو د خپل ورته کټ کوډر په تکلیف باندې مړ کړل د زید د وجنه د الله سره نو مړ کړه هغه وخه وعتو او سرکشي وکړه من عن امر ربهم دا حکم د رب د دینا الله چې کوم حکم کړو د اغینا. وقالو دی اولی یا صالح اے صالحا ایتنا راولا بما راولا په مونږ باندې بما هغه تعیدنا چې ته مونږ یې راي هغه وسرا ولا ان كنت من المرسلين کترشته د پیغمبرانو نه او خو مونږ مړ کړه زو وسرا ولا فاغذتهم بعلی والدی الرجفه یو زلزله یو چغه هیبتناکي فاصبحوا بسباقړو دوی ان شول دوی فی دار بخل کورونو کې جاثمین پړ مخ پرات کله سړی د درد نه یا تکلیف نه والی کنه بیا د پړ مخ پروت په دې ګټنو باندې سړی پروت بیا پړ مخ پروت بیا داسې مپری په دې بځی کله تعالی فرمایي داسې پراته ولکه د کجورو د سټه فتولى بس مخ واړول عنه د دوینا دا صالح علیه السلام. وقال او ویلی ان روان شو د دینا وی ویلی یا قوم ازما قوم لقد ابلغتكم بشک ما ورسول تاسو د عذاب نه مخ روان شوی بس ټیک ته تاسو نه منله او کوم امرکلا زدن لاړم دغه چې الله حکم وشو زلاړم ما رسول دي تاسو د پیغامات رسالات پیغامات ربي در رب خپل ونصحت او نصيحت می کړه دي خرخوای می رسول دي لكم تاسو ته ولكن لا تحبون تاسو نه خوي اغا څه الناصحين نصيحت کوونکی تاسو ته چې نصيحت کوي هغه تاسو بدی نظر نه لاړم ولوتن او دغه رنگ لوط عليه السلام یعنی غم غلیدلو اذر کله قال چې ویلی قومي خپل قوم ته اتاتون آیات لل کوي تاسو الفاحشه بها ایتا ما سبقکم چې نو کړه مخ کې تاسو نه به عمل نر بنر تراتلو په بیاي او په بدکاری سره من احدنیچا من العالمین د عالمنا دا تاسو لا بدکاری شروع کړه انکم بشکتا صلات الله تعتون راتل کوي راضي الرجال سړوتا شاوتن په شاوت سره من دون النساء الى ود زنانونا بل انت بلکې تاسو قوم نه قوم یې مسرفون د حد اوریدونکي د حد نتیریدونکي دا تاسو ډېر لوی حد نتیریږي اسراف کوي. وما كان جواب قومه وما كان انه جواب قومه قوم داغ الا مگر انداز قالوا غي اخرجوهم ويباسي من قريتكم دخل کلینا انهم شکدوا اناس سړی دي تطهرون چې ځان پاک پاک غني دا ډېر ځان را صفا غني کلی وباسي د الله تعالی السلام او دا فانجیناو بس مونږه نجات ورکو هغه ته لوط علیہ السلام ته د ابراهیم علیہ السلام ورارو واهله او د دې کور ولاوتا الا ها امراته خذد اغي دغه هغه دې سره ملګری و
كانت شواغا من الغابرين درست پتہ کی پاتی کی دن کو نا ہلاک شوا وامطرنا او باران میں پراورو علی بدوی مانی مطر باران دکانو بد باران میں پراورو کانی میں پراورو اللہ دی متاسو بچ کی فانظر بصورا کیف څنګه شکانا کیف څنګه کان شو عاقبت المجرمین اخر انجام د مجرمانو والى مدین اخاهم شعیبا او مدین طرف ته موږ راولې په ورور د شعیب علی السلام قال اول شعیب علیہ السلام یا قوم زما قوم اعبدوا الله عبادت کوي د الله ما لكم نشتا اس د پار من اله بل معبود غیره سوا د اغنا قد بدا کی سر جاءتكم راغل د تاسو تبینه واضح دلیل من ربکم استاد در طرفنا فاوفوا الكيل ور کوي تول والميزان او تل ولا تبخسوا الناس مكموي د خلقنا اشیاءهم شیون د دین مالونه د دین تول تلا وغیرہ بدی کی کمه مکوي یا نور غلی وغیرہ ولا تفسدوا فساد مکوي فی الارض بسمکه کی بعد اصلاحها ورست د اصلاح د جوړخ دا غینا ذالکم دا ان دا کارونه خیر لكم خدی تاسو د پاره ان کنتم کچری تاسو مؤمنین مؤمنات ولا تقعدوا مكنی بكل صراط پر لارکی توعدون چې تاسو خلق یې روي وتصدون خلق منکوي عن سبیل الله د الله د لارنا من اغثق امنه چې ایمان راوړ به باغ باندې وتبغونها ولټونه کوي تاسو په غلار کې وجه کوواله واذكروا اور آیات کئی اذا ارکل کنتم چې وای تاسو قلیل لگا فکثرکم بیا زیات کړی تاسو الله وانظروا وګورئ کیف کان څنګه شو عاقبت المفسدين اخر انجام د فسادیانو وان کان او کچيري دا طائفه یودل منکم تاسو نه امنو چې ایمان راوړی وی بالذي باغ ارسلت به چې زر علی گلی شوی پاغه باندې او طائفه یودل لم یمن چې ایمان نه راوړی فاصبروا صبر وکي یعنی داسې وړل چې ایمان راوړی او داسې ډله چې نه راوړی نو صبر وکي حتی تر دې يحكم الله چې فیصله وکي الله بین لازم کو منځ کې او هو اوغا خیر الحاکمین بهتر فیصله کوونکی دی قال الملأ قال ویلی الملأ سردارانو الذين اغو ان اغو چې استكبروا تکبر کړو کبرجنو من قومه دغد قومنا لنخرجنك من بخامخ ابسطا يا شعيب اي شعيبا كلنا بدي ابس وبدي شړو والذين او هغه کسان ان هغه کسان وهم شړو امنو چې ایمان راوړل دي ما کتا سرا من قريتنا دخل كلنا او يا بل تعودن تاس واپس راځي في ملتنا زمغه پدین کې یا خو بتاس توبه واسي واپس زمغه دین کې راځي یا بکلی نه وځي قال اول شعيب عليه السلام اولو كنا اگر کيو مونږه کارهين بدګنون کې د دین د تاسو د دین د تاسو د طریقې قد افترینا بشک تړلې بوې مونږه ان کومږه واپس تاسو دین تراغلو نو تړلې بوې مونږه علی الله په الله باندې د مونږه د الله باندې وتړو کذبن دروغ ان عدنا کچېری مونږه واپس شو په ملتکم تاسو په دین کې بعد ورستو اظهار کلا نجان الله چې نجات راکوم ته الله من هذا اغینا غلط دین غلط عقیدونه او دار مشه د پاره چې سړی خطر طرف تلاړ شي به خلک وای دا واپس راشه او داشه وما يكون لنا او ندی جائز لنا موږ د پاره یا ممکن نه د موږ د پاره ان نعود چې موږ به واپس شو فيها په هغه کې الا مگر ان يشاء الله کچیر د الله خوخی نو بلا خبره الله دې موږ بچ کی د دینه ربنا چې رب زمونږ دې وسع لوی دې وسیع دې ربنا رب زمونږ کل شيء د هر یو شي علم په علم کې علی الله باندې توکل موږ ځان سپارل دې ربنا اے زمونږ ربا افتح فیصلو کې جدائی راولې بیننا زمونږ منځ کې و بین قومنا په منځ د قوم زمونږ کې بالحق په انصاف سره دغه چې منی خود نه چې ولټه په مونږه کوشش کوي وانت خیر الفاتحین خفصل کون کوي وقال الملأ اول سرداران الذين اغوا كفروا چې کفر کړو من قومه دغه قومنا لئن اتبعتم کچیر تاسو تابعداري وکړه شعیب اند شعیب علیہ السلام انکم نشبشک تاسو به اذن په دغه وخت کې لخاسرون نقصان مندون کی دم کی ورکړه
سزا بدر کو کده د شعیب خبره مو منله خیر بم نه فاخذتهم بسونی ولدوی الرجفه یو چغی زلزله هیبتناکی چغی فاصبحوا نشدوی سباکړو یعنی شدوی فی دارهم بخبل کورونو کی جاثمین پړ مخ پرات بګینډو باندې پرات الذين اغا کسان یعنی دا کم چې هلاک شو دا اغه کذبوا چې دروغ غنل شعیب علیہ السلام ته دروغ نسبت کو شعیب علیہ السلام ته کألم یغنو ان هلاک شو داسې لکه کألم تبوای کألم یغنو تبوای لکه چې نو وسیدلی فيها بدی کلی کې داسې هلاک شو چې سره نام و نشان پاتې نشو تبوای لکه دلته سره د وسیدو اثارم نو الله دې متاسو بچ کی الذين اغا کسان کذبوا چې دروغ نسبت کو شعیب علیہ السلام ته كانوا هم دوی الخاسرين توانيان كانوا هم الخاسرين ودوی توانيان فتولى بس روان شو د شعیب علیہ السلام عنهم دوینا وقال او ویلی یا قوم اے قوم ازما قوم د هلاکی دون پاسنا شو پیغمبران د قوم د هلاکی دون مخکی اوزی چې الله اجازه ورته کی او الله ورته وای لقد بتحقیق سرا ابلغت ما رسول لیکم تاسو لقد ابلغتکم بتحقیق سرا ما رسول لی تاسو رسالات پیغامنا ربی در خپل ونصحت او نصیحت می کړه د لکم تاسو ته فكيف اسا څنګه بزغم جنشم ولی بز افسوس کوم علی قوم کافرین په قوم کافر باندې ان تاسو په حاله کې دو بزول خفکی من لمنا وما ارسلنا او نظر لګل مونږه فی قريه په هیڅ یو کلی کې دا اوس دم کی ور کوي الله تعالی من نبی د هیڅ پیغمبرنا الا مگر اخذنا من ول اغي اهلها اسدون کې د اغي بالباساء په تکلیف د مال والضراء او د ځان او جسمانی تکلیفونه بیماریاں وغیرہ دا مې اول ورته راولېګل د دې پاره چې دی لعلهم د دې پاره چې دوی يضرعون عجز وکي ګړګړاو شي ما مخکنه اچانک عذاب نه دی ور کړه اول لګ تنبيهات اور قوم د دې پاره چې راو ګرځي راشي ماته ثم بیا بدلنا مونږ بدل کو مکان سیئاتی په زید سختی دا خطرناک آیاتونو نه یو ده په زید سختی نکله چې د بیمارو کله چې د تکلیف می ورکو کله چې د راګر کړو د لپاره چې د ماتره وګرځي نو چې راو نه ګرځي دو نو بدل می کو هغه تکلیف ده دی الحسنه په خوشالۍ باندې راحت می ورکو بیا حتی تر دې عفو چې دی شول ان حالت د دوی ډیر شو مال حال ځان وغیرہ او دوی دا خیالو چې الله په مونږه مهربان دی او به د دروازې رخلاصي کړی دي وقالو او دی اولی قد بتحقیق سرا مسر سیدل دی آبا انا زمونږ پلارانو ته الضراء سختی والسراء آرام دا د مشران ورته بیا وایي خپکیږه ما یاره دا څه خبره د مشرانو باندې دا تکلیفونه راغلي دي هیڅ خبره نشته د الله ناراضي مرزګي نشته دا سیده خلق وایي ناغي مرته اطمینان ورکړي چې شابه استقرش بدینه فرمانی د الله کې فاخذناهم نو چې خکل به غم شو نو امنه ولدی بغتتن اچانک وهم او دوی لا يشعرون پویدل شعور پکې نو د عقل بدینه خلاصې دو چې دا د الله د ناراضگی اسباب دي ولو انه کچری اهل القرى دي کلو ولو د کلی اوسیدونکو امنو ایمان راوړی وي وتقوا او پرهیزګاری کړي وي لفتحنا نو خلاص کړي بم علیهم بدی باندې برکاتنا دا د الله انعامات ما تاسو اشاره کړی و چې الله کله خپل نعمتونه ورکړي نو هغه ته برکات وي لک شي کې ډیر شي واچي او کافر ته د ناراضگی په بنیاد باندې کوي هغه ته خلاصول د دروازې وي من السماء اذا اسمان والارض ودزمكنا ولكن اولئك كذبوا دي دروغ غنل فاخذناهم بس مونږه اونې ولدي بما په سبب د اعمالونو كانوا جود يكسبون چې دی بکول اف امنا آیا په امن کې شول ان داسې بغم زندگی دی تیری ته بوایل کسره څوک پښتنه ولشتنه ده نو په امن کې شو اهل القرى اوسیدون کې د کلو ولا اي اتيهم چکن را بنشي باسنا عذاب زمونږه دا څنګه بغم داسې بغم خو پر کوي او ډډ پراته دي د الله د عذاب نه یریږي نه
بیاتن د شپې وهم او دوی نائمون ودوی او امنا آیا په امن کې شول اهل القرى د کلی اوسیدون کې کلی ولا ایاتهم چې نبرزی دوی تا باسنا عذاب زمونږه دوحن د چاشت په وخت کې د لس ولس بجې ټیم د نورسترګه چې خرنا شي وهم او دوی یلعبون لوبکای اني مصروفي په خپل کارونو کې دکانونو دفترونو وغیرہ کې مصروفي او نور کارونو کې نو دوی دا سره خیال نه وي چې کنه بره الله شته او اچانک عذاب هم راوستي شي په مونږ باندې اف امنو آیا دوی په امن کې شول مکر الله تدبیر د الله نه فلا یامنو بس په نب امن کې کیږي یعنی د امن او احساس نه کوي مکر الله تدبیر د الله نه الا مگر القوم الخاسرون قوم نقصان مندون کې امن کې خو نقصان مندون کې قوم کې دا نور سره مؤمنی دغه هر وخت په دې یره کې چې الله په عذاب کې رانه شمنه فرمانی رانه ونشي یا د بیګام یا ننو سوار د ګناه کړي دا اسنه چې بغیر د معافي غوښتنه مالا هلاک نه کی هر وخت د الله طرف نه د عذاب یې روي دی سره اولم يهدي آیا ند خذل ان اخکار کړي نه دا للذین خلقوا يرثون الارض وچ ورثان شو د زمکی من بعد اهلها ورست د هلاک دود اغینا ان دین مخکی اغه نور کلی ولا تیرشي او جغی مهلاک اغه دلته تلار نه خذل د اغه کې سید اغه واقعاتو عقل ورنه واستدیتا الله نشاء کچیر غختله مونږه کومګه دا غختوي او سبناهم نو مونږه به اچولی وای دوی یعنی په عذابونو کې بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی ونتبعو او مونږه به مور دا هغه خطرناک عذابونو نه یو عذاب د ماته استبار بر اشاره کړی دا قوم دې لپاره چې تاسو احتیاط کوئ ډېر ونتبعو او مونږه به مهر اوه على قلوبهم د دې پزونه باندې فهم بس دوی بلا يسمعون اوري هیڅ نصيحت او قران او حديث وغيرها او دا به حقیقت کې مونږ په مهر لګولې د بنه راځي نه تیاریږي او دا به توري سزاوي دا څنګه دا چې دا مصروف ته یا دا راتلې نشي یا دا قران ویلې نشي نه دا د الله سزاوي د الله خوخه نه چې د قران تک نه دا د عذاب ډېر عجیب عجیب عذابونه دي بازي په دل په پکار دي تلک القرآن دا کلی ولا نقص چمگے کسی بیانو علیک تا تا پتائی نیتا تا من انباء دا غید خبروننا دا غی احوال منگا بیانو ولقد بتحقیق سرا جاءتهم راغلی ودویتا رسلهم پیغمبران دوی بالبینات واضح نشانو سرا واضح دلائل سرا فما كانوا بس نو دوی ليؤمنوا چې ایمان راوړې بما فاغث كذبوا چې دروغ نسبت وکړو من قبل دین وړاندې دم ډېر خطرناک او زموږ د عقل زموږ د معاشره مطابق ډېر بهترینه خبره الله کړی ده فما كانوا ليؤمنوا نو دوی چې ایمان راوړې بما كذبوا ولی چې اول نه ورته دروغ ویلی وو من قبل دین وړاندې یو وری ویلی چې نه منم نو بیا او نه کوي یا یو ور می غلط ویلی دی څنګه وایم چې نه یو ور می ویلی دی چې دا عمل په قران حدیث کې نشته را فائدې نشته او څنګه وکم زه او هغه به دې ته دلیل جوړ شي د اشاره دو دا یو شی الله مونږ ته خدله د خیر طریقې سره او الله تعالی چې هدایت وغوړي نو کی کذالک الله و داسدا یعنی اصل وجه دا یتبع الله مهر ویلا تعالی علی قلوب الکافرین کافرانو بس دا ورته جازوی الکه که مخکې د غلطه خبره کړې ده خو وایا کنه چې غلطه می کړې ده نو څه چل بوشي څوک دې کلی نه وباسي الله نه ما فی غوړه خلکو نه مو غوړه نه هغه مخکنه غلطي ورته سبب د نور غلطیانو یا د فساد شي وما وجدنا او ندی مندلی مونږه لاکثرهم اکثر د دوینا من عهد فعهد باندې ان وفا کون کی د وعده یو وعده د الله الست بربکم و یو وعده د چې ایمان راوړی تا وعده او ک الله سره هر رکعت کې وعده کوي الله سره همدا نور وعده نو دی په وعده ټینګ ندی اسی وای خو خدا وعده د دې پورا شی چرته پورا کړی نه د دوی وان وجدنا او بشک مونږه هم دل اکثر د دوینا لفاسقین فرمانا اکثر د دوینا نه فرمانا دي ثم بیا بعثنا مونږه واسطه و ملګو من بعد مرست د دوینا موسی علیہ السلام بیااتنا خپل نشانو سره
الى فرعون تا وملئه او سردارانو د قوم د فرعون فظلموا ناغوی انصاف نکړو ظلم یو کو بها اغه سرا ان اغه نشانو سرا د فرعون د الله طرفنا فرعون ظلم کو د موسی علی السلام نشانو د الله طرفنا د معجزو سرا فانظر نو وګورا دا اوس موږ ته سبق راګی کنه چې ګوره د فرعونانو منل نه ونه څه حال مې وکړو کیف څنګه شو کان شو عاقبت المفسدين اخر انجام د فسادیانو فساد کوونکو وقال اول موسی علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی بشک از رسول پیغمبر یم من رب العالمین در رب العالمین طرفنا حقیق علی الا اقول حقیق یعنی دا خبره صحیح او ثابت ادا مناسب ادا لا اقول چې ز بیان نکم علی الله تعالی باندې الا الحق مگر اشتیا خبره یعنی دا ډیره صحیح خبره دا مناسب خبره دا چې ز الله په باره کې د حق نه علاوه بل څه نه وایم قد بتحقیق سرا جئتکم وارد تاستا ببینت یواضح دلیل من ربکم استاس درب طرفنا فارسلن اولگ معایا ما سرا بنی اسرائیل موسی علیہ السلام دو مطالبه وی یودا چې ایمان راوړی دویم دا چې بنی اسرائیل د فرعونانو غلامانو ظلمونه به کول دا عذاب کې چې موږ لاړ شو د الله عبادت کو تاسو خدمت ته خواله نه پیدا کړی قال اولی فرعون ان كنت کچریت جئتا چې تار وړي وی بی آیتن سنخا یا تر غلې سماجزه سرا کچره تاس معجزه راوړي وی فات بها نوراول اغا ان پیشکا ان كنت کچریت من الصادقین درشتنا کتر اختیار پیغمبر هغه معجزه پیش کا فالقى نو اغرز ولا واچ ولا عصاه امساخ ولا فاذا هي نناصاب اغا اچانک اغا ثعبان غټمار اجدها شو مبین خکارا زنه دې کې حیت راغله دې ورکوټه مار الله معجزه چې کم شکل نه بالا غوښتو هغه سه به جوړ کوم ونزع او راوي استل يده لا سخبل فاذا هي ننصابا بيضاء تكسبين للناظرين لدن كتا لا چې بدا سه ترخ کې پکې کو بیا به وسط تک چمک به کولو دا معجزه لور کړیو موسی علیہ السلام ته قال الملأ ویلی سردارانو من قوم فرعون قوم د فرعون ان هذا بشکداخو لساحر جادوگر د علیم پوها دا ډلو جادوگر د موسی علیہ السلام باریکی ویلی نعوذ بالله یرید د غواړي ان یخرجکم سوبسیتاس من ارضکم استاس دزمکنا کرسی غواړي او بادشاہی غواړي فماذا تأمرون بس حکم کوي تاسو ماته تاسو مشوره را کوي څو ور سره حکم فرعون دی خپل درباریانو نه پښتنو او وزیرانو قالو دی اولی ارجه مهلت ورکا واخاه ارجه مهلت ورکا هی دی زمید موسی علیہ السلام تا واخاه اورور ددتا وارسل او واستو فی المدائن بخارونو کی حاشرین جمع کون کی منادی والا ډنډورچیان یاتو کا دوی براولی تا تا بكل هر قسم ساحر جادوگر علیم او پوها پوی جادوگر براشی به مقابله کو دی موسی علیہ السلام سلام وجاء السحرة او راغل الجادوگران فرعون تا قالوا وی ولی ان لنا لاجر بشک موږ د پاره بس مزدوری وی دغه پیسو غم دي ټولو سره مزدوری وی کنه به څومره پیسې برا کوي قدر ته موسی علیہ السلام اوه ان كنا كثير شومغا نحن الغالبين ومغا غالبا كمغا غالب شو پیسې بسوي مزدوري بسوي قال اول فرعون نعم او ولنا وانكم بشكتا صب لمن المقربين زما سره د نږدې وکړې شو نو وي سره پیسې نه درکوم خپل مقرب خپل د کابینه کې به هم شامل کوم ځکه چې دنه اخلاص کې پریدیمنا یره خو ور سره وکنه او دا د الله روبا چولې فرعون کې نه د فرعون په ځل کې د موسی علی السلام یا د پیغمبرانو یا د حق خبره قالو دوی ویلې د جادوګرانو یا موسی اے موسی اما ان تلقیا یا خطو غرزوا واچو پیش کړه کم جادو چې تراوړي و اما او یا ان نكون منغ بشو نحن الملقين منغ غرزون کی یا به منغ پیش کو جادو دیکھ وای دا جادوګر دې اوس پیش کړه خلک را جمع کول مقابله کوي وسن
قال ویلی موسی علیہ السلام القوا واچوي پیش کړي فلما بهر کلا القوا چغی پیش کو واچو سحرو نو جادو وکړل اعین الناس پخسرګو د خلکو حقیقت نو بدل شوه صرف خلکو ته دا محسوسه ده چې دا خو کني ماران شول پسترګو د جادوی خلکو پسترګو باندې وکړو واسترهبوهم او يرول دی دغه چې دی کم پړی وغه وګورځول غنه ماران جوړ شول دا سه لګیدل لکه چې منډي وਹੀ نو او يردل ان وی يرول دوی وجاء اوراغل دوی ان راي وړو بسحر عظیم جادو لوی جادوی پیش کو واوحینا او منګ وحی وکړه حکم وکړو الى موسی علیہ السلام ته اندا چې القي واچ او اغرز وعصا که هم ساق فلا فاذا هي ناصاب بدا اچانک بدا تلقفو تیر کی او تیر کل دغه چې ما یافکون هغه چې دوی جوړول دا دوی جوړول دا موسی علیہ السلام چې هم ساق غرزول هغه لوی اجدها جوړ شو او دوی چې کم ماران جوړ کړو دا ټول د سره جمع کړل او خړل نو هغه خو پوه شو چې دا جادو نه ده دا جادوګران فوقع الحق بس واقع شو ثابت شو حق و بطل او باطل شو ما هغه کانو چې ودو يعملون چې عمل کاو فغلبون غالب شو هنالک بدې ځکه وانقلبوا او دوی واپس شول صاغرین ذلیلا شکست خوردا ذلیلا والقیا او اغرز دل شول واچ ول شول السحرة دا جادوگران ساجدین پسجده پریوتل پسجده زکه چې دا غیول دل چې دا خو پیغمبر د جادو خدا سي نشي کېدای زکه چې مونږه جادو نه غټ جادو خو چانو قالوا دی اولی آمنا مونږ ایمان راوړو به رب العالمین پر رب العالمین باندې رب موسی چې رب د موسی علیہ السلام و هارون او د هارون علیہ السلام قال اولی فرعون آمنتم آیات ایمان راوړو به پدې قبل مخکی اندا چې اذن لكم ز اجازه درکم تاسو ته مال اجازه درکړه نه تاسو به ایمان راوړو ان هذا اكنن داخو لمکرن یو چل دے مکرتموه چې تاسو تیار کړی دا چل فل مدینه بخار کې لتخرجوا دې لپاره چې تاسو وباسي من هذا الخارنا اهلا اسدن کی دده فسوف تعلمون زرد چې تاسو ته معلوم شي پته بدر ته ولګي زه سره څه کوم دمکی ورکه موسی علی السلام تاسو ته زما زور یا زما سزا اوس پته ولګي لو قطعنا خام خواب پریکمز ایدیکم لسند تاسو و ارجلکم او خپید تاسو من خلاف دیو بل بدل ان خلاص چپخوا ثم بیاب لأصلبنکم پانسکم تاسو سلیبکم تاسو اجمعین اٹول کجور کے بمزران کما بیا اول بدن الله سخپا الٹا او پلٹا کٹ کما او بیا کجور کی زوړن کم قالوا ولدي د دې ډېر خسته ایمانو سار کافرو ورته موسی علی السلام سره مقابله وکړه کفر د پاره او مازدیګر مسلمانان شول او ماخام شهیدان شول قالوا دی اولی ان بشک منغ الى ربنا قل رب طرف تا منقلبون واپس لن کیو وما تنقمو او تبدلنا خلی تا تا خبل چی غصه نه دروسته من نظمنگنا الا مگر انداچی آمن منگ ایمان راڑو بی آیات ربنا پنشانات دخبل رب لما جاءتنا کلچ منگ تراغلی دا زمنگ ایمان تا غصه دروسته نو اوز دی اللہ نسوال کئی ربنا ازم غربا همیشه د پاره خپل علم خپل طاقت خپل قوت باندې مډډه کیږي او هر وخت خپل ځان الله ته کمزور غنئ او چې کله داسې حالت وي الله نه دعا خامخا کوي کغه تاسو انفرادي عبادت یو کغه تاسو اجتماعي او مقابلي وي څنګه چې الله متبار برخای نو ربنا اولدوی چې ازم غربا افرغ راتوي کې روا چوي علينا بمږ باندې صبرن صبر استقامت وتوفنا او کی مونږه مسلمین په حالت د اسلام کې ان مړم کې مسلمانان په دې اخر وګم شیطان چر د دکان کې وقال الملأ او اولی مشران اولی مشران من قوم فرعون قوم د فرعون اتذروا موسی تپریدی موسی علیہ السلام دغه چې د ګورانو کومه موسی علیہ السلام وفات شونه ته د پریدی وقومه او قوم د بنی اسرائیل ليفسدوا چې فسادو کی فی الارض پسمکه کې ويزرکا او دې پریدی تا والهتک او معبودان دیتا
دستا معبودان نه پریدي او ته دې پریدي آزاد پر خو دې قال ان اول فرعون سنقتل زرد چې مونږ به قتل کو او به وجنو ابناءهم زامن د دوی د دویمه سزا و د بنی اسرائیل چې دغه وخت کې هغه بیا بچي الاول فرعون مخکې مال الاول د موسی علی السلام د پیدایش نه ونستحي او مونږ به ژوندۍ پریدو نساءهم خذید دوی وانه بشک مونږه فوقهم برد دوینا قاهرون زوروريو غالب یو مونږه ته څوک څه ویل نشي مونږ ودی بچی مړو کو چې دا قوم ختم شي قال اول موسی علیہ السلام لقومي خپل قوم ته استعینوا مدد وغواړئ بالله د الله نا واصبروا او صبر وکئ کلک شي په ایمان باندې ان الارض بشک ازمکا لله د الله دا یورثها ورکیغا وارث کوي اغا د ازمکی من اغا څوک یشا او چې وغواړي من عباده د خپل بندگانو نا والعاقبه او انجام للمتقین د پرهیزګارانو ده تاسو تقوا اختیاروي انجام به تاسو بهتر وي قالو دی اولی اوزینا تکلیف را کړی شوی او مونږ ته من قبل دین وړاندې انت اتی انا چترا غلوی مونږ ته تارت له خو څه پیدا ونه کړ مخکیم دا تکلیفونه فرعون را کول و من بعد او دین ورستو ما جئتنا چترا غلی مونږ ته دا تارت له به څه پیدا وشو مونږ هغه تکلیفونه کې مخکیم را کول اوس هم را کوي قال اولی موسی علیہ السلام عسى نجدې دې امید دې ربکم چې رب دې تاسو ان یهلک هلاکی عدوکم دشمن دې تاسو ويستخلفکم او تاسو به خلیفګان کی مشران به کی او تاسو ته به خلافت او د ازمکه پاتې شي فی الارض بزمکه کې فینظر بس اغاب بیا وګوري کیف تعملون چې څنګه عمل کوي تاسو ډیر خلکو ځین کې دا تصور یې کنه چې کومه د اسلامي نظام راول یا د خلافت راول نو به دا ټوله مزي بشي مزي نه کیږي بلکې هغه به یو بل ازمایش کې راشي بیا او دام ډیر سخت ازمایش او دشمن سره ازمایش عموما کمی د مقابله دا کمی دغه چې انسان مجبور وي نو الله تعالی بانم جوړوي او بلدا چې کارته پریدینه او دا ازمای ډیر سخت وي چې انسان آزاد وي مال ور سره وي او قوتونه قدرتونه الله ور کړی هغه باوجود الله عبادتونه کوي نو الله وی بل بیا وګوري الله چې بیا څنګه عمل کوي ولقد وبتحقيق سرا اخذنا منغو آل فرعون قوم د فرعون یعنی فرعون سره د قوم بالسنین په قحطونو باندې قحط مور باندې راولېګل دا سکالونه چې سختو په قحط باندې ونقص من الثمرات او نقصان د میوونه لعلهم دې د پاره چې دوی یذکرون نصیحت قبول کی ما په غي مذهبونه راوستل لګ لګ چې نصیحت قبول کی فاذا بهر کلا جاءتهم چرا بغلا دوی ته الحسنه فراخي خوشالي قالوا دي بويلي لنا من د پاره دي هذه دا ان دا خو زمونږ حق ته یا دا مونږ کمال دی یا دا مونږ تعلیم کړی دی ځکه دا به قانون ویلی و دا زمون خلقم داسي وای چې کومره بنگلې می جوړ کړی دي خدا نه وای چې الله را کړی دا زما کمال وکړ ما تعلیم کړو یا زده سي خيار ما یا د سي کمال می کو نو هغه صفاتم الله تنور کوي خپل ځان پوری کوي دا زمونږ حق ته یا مونږ دومره خواري کړی دا نو ځکه وان تصبهم كأبر سلزل دیت سیئه تکلیف یطیر بموسی نسپیرواله بی اچو په موسی علی السلام چې دا تسپیرې دا ته چراغله بمږه د مستختیان راغله مخکې موږ خوشاله خوشالي او قلاري او ته چراغ دا جنجال دی جوړ کړ نو دا تسپیرې ومن معه او هغه څوک چې د موسی علی السلام سره دی دا سپیر دی په مونږ باندې الا خبر شي واوري انما بشک خبر دا د بل نه دا طائرهم سپیرواله د دوی د بدفالی د دی عند الله د الله سره دا دغه د الله طرف نه چا د چ ورکی چا د چ نه ورکی دغه د چا په بنیاد باندې نه چې کني څوک راغلو نو سپیر شو څوک راغلو نو بختور شو ولكن او لیکن اکثرهم اکثر د دوینا لا يعلمون نپوهیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کچیر سپرواله وي یا بختورواله نو په خزه او په سوارلۍ او په کور کې بوي یعنی مطلب نشتا دا نیم دمه وای چې دا راغلو نسپرو دی او دا راغلو بختور دی نه دا الله طرف نه هر څه د الله طرف نه قدر الله ما شاء فعل وقالوا او دی اولی مهما هر څه چي دي سم چي دي
تاتنا چې تی راوړي مونږه ته به اغا من آیتن د څنخنا لتسحرنا چې ته جادو کې په مونږه مسخر کې مونږه بها پاغه سرا فما نحنو نو مونږه لک پتا باندې بمؤمنین ایمان راوړون کې ارڅ معجزه چې راوړي منونه موسی علی السلام ته ویلي فارسلنا بیا مونږه راولېګ علیهم په دوی باندې طوفان د اوبو دا د ډېر اوبه راغلي وي دې ځای پورې بده سملاسته او کې نسته بنو شو بده چې ولاړ بو او تقریبا تروي هفته پورې ودا عذاب والجراد او ملخان ډېر زیات ملخ الله تعالی د عذاب په صورت کې بدی راواستول نو چې روټي بنی مولا نو ملخ به پکې او چې ترکاری بیا چولا ملخ به پکې دا په فرعونانو باندې او حیرانی خبره دا و چې عمل ته بنی اسرائیل وسیدل هغه ته بدانه ورتلل عذاب والقملا او سپګي یا سپګي بعضو معنا کړي د سپګي بعضو معنا کړي د سپګي نو بیا د سرونه کې چې کمی کېږي دا په ارشي کې بدا پرته وي او دا رنګي ترتیبوار الله رستولي یو بیا بل څنګه چې الله بیان کړی دي او کسپګي وي نو د مالونو کې ودا سپګي وي بیا کما چې بده خزانه کول د غنم جوار وغیرہ والضفادع او چندخي دا به دومره ډېری وي چې هر ځای کې به خپلاندې بدیم کې دی روټي کې بیم او ترکاری کې بیم په به راو شندلې راولا شلې او چې کته باندې چونډه په کې پراته ودم او وینا دا وینا به هر شي کې به وینا و څه به غوړل وینا نه بډک دا الله عذابونه آیات النخوی مفصلات جدا بیلی ترتیب وار الله را لګلی وي پدای فاستكبروا نو دای کبر وکړو د دې باوجود هم دی الله ته رجوع نکړه وکانو او دی قوم یو قوم داس یو قوم مجرمان ولما هرکلا وقعا چې واقع شو راغه علیهم بدوی باندې الرجز عذاب کلبم چراغه لکه چندخ براغي وینه براغله ملخان به عذاب چراغه قالوا ندی بویلی یا موسی اے موسی ادعو دعاوک راو غړه لنا موږ د پاره ربک رب خپلنا راو غړه موږ خپل رب یا دعاوک خپل ربنا بما عهدا فاغا چې تاسو سره وعده کړی وا عین وعده کړی دا عندک تاسو سره د څه د تکلیف د لری کولو یعنی دومره خودی په دل چې دا پیغمبر دی او په دې په دل چې دا دعا وکړه دا قبليږي نو معلوم شو چې انادیانو زیدیانو اغا چې وعده کړی دا تاسو سره لئن کچری کشفت تلری کې عن نزمنگنا الرجز عذاب لنؤمنن نمونگ بخامخ ایمان راوڑو لکا پتا باندے ولنرسلن او مونگ بواسطو معاکا تاثرینی آزاد بکو بنی اسرائیل لرا بنی اسرائیل فلما بیار کلا کشفنا چلر بکو مونگ عنهم دودوین الرجز عذاب الى اجلن تریوی نٹی پوری وی مدی پوری هم چدوی ببالغو رسیدن کیو اغیتا ازا هم نصاب بدوی ينكثون ما تاون کی دوادی وعده بما تولا فانتقمنا بیا مونږ بدل واغستو انتقام ته واغستو منهم دوینا فاغرقناهم بزغرق المونږ دوی فی الیم په دریاب کې زګه چې د وړه وړه زبونو باندې خودی اصلاح نشولا نو هلاک میکل بانهم زکه چې دی کذبوا دروغ نسبت کو بیاات نظم آیاتونو تا وکانو دوی عنها داغین غافلین غافلا بخبره واورثنا او مونږ وارثان هم جوړ کړل القوم اغا قوم القوم الذين كسان كانوا چو يستضعفون چ کمزوري بغانل شول دا بني اسرائيل دا کمزوري او دا د قابل نو او خلق بدی ته اهمیت او توجه نو ورکول مشارق الارض په مشرقونو د زمکه او مغاربها او مغربونو د اغه د شام د دغه علاقې التي هغه بارکنا چې موږ برکت اچولې ده فيها پاغه کې وتمت او پوره شولا کلمت ربک وعده استاد رب کلمه هغه حکم مخکنه وعده چې کړي وا چې که جهاد وکړي نو فتح بدر کوما الحسنى غخستا على بني اسرائيل بني اسرائيل باندې ولی بما ذکچ صبرو دی صبرو کو دورستو الله ګټ ور کړی وا ودمرنا او بربادم کل ما هغه کانا چو یصنعو چې کول به جوړول به فرعون وقومه وقوم داغه وما او هغه کانو چې هغه یعرشون چې چتونه به جوړول پورا منزلونه غټ چتونه
دا ټول مورته راوغورځول هلاک مکړل وجاوزنا او پورې مکړل تیر مکړل ببني اسرائيل بني اسرائيل البحر دریابنا بني اسرائيل ما دریاب باندې پوری استل فاتو نو دوی راغلل دا اوس لار کې روان دي على قوم په یو قوم باندې يعكفون چې په عبادت ناس اعتکاف لفظي معنا ناستی ته ویل کیږي معتکف هغه سړی چې ځای کې ځان بند کړی وي التناستي نو چې هغه ناستو منجورانو على اصنام په بوتانو لهم دوی د پاره ان په خپل بوتانو باندې ناستو د اعتکاف د پاره او د عبادت د پاره قالوا اول دی بنی اسرائیل یا موسی اے موسی اجعل جوړ کلانا موږ د پاره الہن داسی معبود دا دای چې څنګه جوړ کړي داسې ته موږ ته جوړ کا کمالهم لک څنګه چې دوی الہه معبودان دي قال اول موسی علیہ السلام انکم بشکتا قوم یقوم تجهلون جاهلان څومره جاهلان الله د سره احسانات وکړو تاسو سوای ان بشک هؤلاء دا خلق د عبادت کوونکی متبرن هلاکیدون کی دی ما هم فيه پاغا یعنی پاغه بت پرستی کی چی دی دوی لګیا دی وباطل او باطل د ما هغه کار دوی اکون کې د دوی کانوا يعملون چې دی بکاو دا خدس عمل دا دی هلاکی او د عملم هلاکی قال اولی موسی علیہ السلام اغیر الله آیا سوا د الله نا ابغيكم جزء لټوم تاسو ته جوړ کم تاسو ته غرواله ورکم یعنی ز تاسو تعالی نه علاوه بل معبود لټوم الہ معبود وهو او اغا فضلکم فضیلت در کړه د تاسو ته علی العالمین په ټول جهان باندې غرواله در کړه د او نبوت در کو درتا فرعون اخلاص کئ او دغه نور و اذ اور کلا انجیناکم چې مونږه نجات در کو تاسو ته من آل فرعون د فرعونانو نه یسومونکم چې رسول به تاسو العذاب سخت عذابنا سخت سزا یقتلون چې قتل کول به مر کول به ابناءکم زامن د تاسو ويستحيون او ژوندې به پر خدای نساءکم خذ د تاسو زنانه د تاسو وفي ذالکم او پدې کې تاسو د پاره بلا دو معنی دی او دواړه سړي مناسب یو د غوړو ته استعماليږي ازمایش ته وای امتحان ته او خوشحالي ته هم وای یعنی غنم اخلاص کې نو خوشحالي می درکړه او هغه چې راګر کړی نو خفقان ودا نو دا انعام او دا امتحان من ربکم استاسو در رب طرف نعزویم ډیر لوی وواعدنا من وعده کړی و موسی علیہ السلام سره 30 د دیر شو لیلتن شپو واتممناها او بیا مونږه پوره کړلا هغه دیر شپې به 10 په لس نور سره دیش نه بعد بیا الله ویلی چې لس نور تیر کا فتم بیا پوره شولا میقات اغمودا مقرره ربه د رب اغسرا چې کوم د تور کړی وا څومره وا 40 ليله سلويخ شپې دا سلويخ شپې د دین اغستې چې غنی موسی عليه السلام په کوی تور کې سلويخ شپې چې لکړی وا نو تم سلويخ شپې چې لکوا او په قبرونو او په زیارتونو او په دې کې کنا نو بس برګ بشي او وبرسيږي دا اصل کې شیطان ته ورسيږي او هغه ورته به خوبونو کې راځي او دی وایي چې غزس برګ وقال اول موسی علیہ السلام کله چتلو کو هی تورتا لاخيه خپل ورورتا هارون چې هارون وو علیہ السلام اخلفني تب خلیفہ زما خلیفہ زما یعنی زما نائب بوي فی قوم زما په قوم کې واصلح او اصلاح کوا ولا تتبع او پیروی مکوا سبیل المفسدين لار د فساد کوونکو تب اوس مشری ذلاړما دا الله عبادت ته ورته علامات احکامات را کی تب دي خلکو فکر کوا ولما ورکلا جاء موسی چراغ موسی علیہ السلام لمیقاتنا ازمنګ هغه مقرر وخت نه امودی زمنګ نه یا غنټی زمنګ نه وکلمه او خبر وکړل اغسر ربه رب اغه رب سره خبر وکړل قال اغولی رب از ما رب موسی علیہ السلام سره باقاعده خبر کړی وي د خبرونو بعد موسی علیہ السلام ویلی رب از ما رب ارینی او خیماتا انظر چیز وګورم الیک تا په مینه کې راغی چې تا هم ګورم
قال اولی الله لن ترانی تنشکت الما لیکن انظر اگرا الى الجبل دغرتا فان استقر کچر دا قرار ونیسی یعنی قرار پاتشی پخبل ځای باندې ټینګ شي مکانه پخبل ځای فسوف ترانی زرد چې تب وګوري بیا ما کدا زما کدا چې الله خو نور دی او نور دومره ډیر تیز نور دی چې هغه ته چاسترګ نشي ټینګېدل او بیا په حدیثو کې راځي چې ډیر لګ دا سګوت یو سوره رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړی معمولی جلک الله تعالی دې استو خود دا استوري ته دا غرتا نو فلما بهر کلا تجلى چراغ کارای کړو تجلیو شو د الله ربه رب د اغه للجبل غر باندې جعله نو کوئی اغه غر دکا زری زری لکه د ماکه چوشي والو زیدا ټوکړي ټوکړي شي د الله د غلیدو د هیبتنا د الله د نورنا وخر او پریوتو موسی علیہ السلام صعق بهوشا لکه چې هیبتنا کا چغه حالت ولید فلما بارکلا افاق چرا پاسدو ان هوش پکراغه بیدار شو قال ان اوی ویلی موسی علیہ السلام سبحانك پاکیدتا د پارا توبتو زتوبو با سما الیک تا بیا بدا سنوایما وانا اوز اول المؤمنین اول د مؤمنانو یما ز اول نو به ایمان وروړما قال اولی الله یا موسی اے موسی انی بشکما استفیتک ورکړیت علی الناس په خلقو برسالاتی په خپل پیغامونو سره پیغامونه به درکړي پیغمبرین درکړي په دې می ورکړي و بکلامی او په خپل خبرو اوریدلو دغه د لوی درجه ده چې الله ور سره خپل خبري کړي فخذ بس واخلا بس انیسا ما هغه آتیتک چې در مکلتا تا وکن اوشا من الشاکرین د شکر گزارنا وكتبنا او لکلی امغا له د تفل الواح پتختو کې من کل شیء د هر یو شین یعنی هر یو حکم موعظه نصیحت وتفصیلا او تفصیل لكل شیء د هر یو شی د پارا حالات مطابق چې څه ضرورتونه دا غي یا څه دا غي احکامات ضرورتونه دا ټول فخذها بس انیس اغا بقوت پطاقت سرا یعنی منگولی پیو لگوا عمل پیو کا وامر او حکم کوا قوم کا خپل قوم تا یاخذو چی اودینی سی اختیار دی کی به احسنها خستد د یعنی کلی احکامات د خپل قوم ته هدایت کوا نصیحت کوا چې د کتاب هغه کلی احکامات او هغه کلی آیتونه دی اونی سی عمل دی پیو کی سأوریکم زردا چې او بخایو تاسو ته دار الفاسقین کور د ګناګارو سأصرفو بیرته بز اساتم یعنی وابدلهم عن آیاتی د خپل آیاتونو الذين زب واړوم هغه کسان الذين هغه کسان يتکبرون چې تکبر کو فی الارض پزمکه کې بغیر الحق پنا حق سرا و ان يروا کچری دی وګوري کل آیه هر قسم معجزات ټول معجزې لا یؤمنو ایمان نراوړي بها پاغه و ان يروا کچری دی وګوري سبیل الرشد لار د هدایت لا يتخذوه ننسی اغا لار د هدایت ننسی سبیلا لارا نه جوړی ځان ته اغا لارا نه جوړی ځان ته اغلارا و ان يروا کدی چری وګوري سبیل الغی لار د گمراهی یتخذوه نسی اغا سبیل لارا اغه نه ځان ته لار جوړی اره گمراهی چې کیږي د پکې ناشتي خو چې د الله او د الله د رسول خبرې بیان نه کوي ذالک دا بانهم زکه چې دوی کذبوا دروغ نسبت کو بیااتنا اعظم آیتن پوری وکانو او دوی عن هداغین غافلین خبره والذین واکسان کذبوا چې دروغ نسبت کو دروغ وګڼل بیااتنا زم آیتنا ولقاء الاخرته او ملاقات د اخرت حبطت زایش الاعمالهم عملنا دوی هل یجزون ایویب ان نبوی بدل دوی الا مگر ما كانوا يعملون چود چ عمل وکاو واتخذ او اني ول جوړ کړو قوم موسی قوم د موسی عليه السلام قوم من بعده ورست د اغه ان تلو د موسی عليه السلام نه کوه تورتا من حليهم د اغه د خپل کالونا اکم سر د سپینزر چې ور سره وغیرہ جمع کړ عجلن یسخه جوړ کو جسدن چې بدن وو له اغه خور یو आवाजم کو داسې आवाज ته بیونیو
نو با आवाज به کوم به دي خوشاله چې لکه دې کنه خدای جوړ شو او دا غي پر اله ده علم يرو آیا دا د پیران میران چې کوم دي دا همیشه د بار داسي عجيبه غونتي کارونه وکي یا شیطانی پیو کی او د خلکم دا غوړي پړنی ګره مقتل داسي بهرال یو سړی سره یو سړی بیس شو وای زمونږ پیر صاحب دومره رسیدل دی چې په هوا کې ګرځي وای دا خو څه کمال نه دی هوا کې خو چرچنم ګرځي نو ده غوښو چې وای دومره کمال چې وبو کې دن نه ګرځي وای دا هم څه کمال خو نه دی ما انټول په اردو کې وبو کې ګرځي نو مې شو بزیات نه زیاده بو وای نه په وچو په لاندې دواړو کې ګرځي وای خاخه چنده خدا دا وجنده غدا چې په وچم ګرځي نه غیر وخت دی کغه کې چې ته تاسو چلو خو یو ته تاسو چلو چې خلک په مونږه اعتماد وکي او مونږ باندې یقین وکي او مونږ وغیرہ نو دی ویل چې دا خو د اسخه جوړ کو نو اوازونه کول جو ګوره دا تاسو الله ده اله ده اولم يروا آیا دوی نه ګوري انه چې هغه اسخه چې جوړ کړي شوی دی دوی لپاره لا یکلمهم خبر نه کوي دوی سره ولا يهديهم او نه لار خي دوی ته سبیل تلارا نه هدایت کوي دوی ته دلاره د څه شي دی نو چې आवाज کوي نو څه چلو شو اتخذوه دوی هغه جوړ کو ان معبودي ونیو وکانو دوی ظالمین ظالمان لوی ظلم کو